دی وستلو سره نو دلته په دغه بنیاد باندې هم د بدل منه خبره نه جوړیږي. شپږم نمبر دلته تاسو وګورئ دلته صرف محمد نه راغلی چې ته بدل ګرځي بلکې ورسره رسول الله راغلی دی. زه دې جاهل نه تاسو کوم ته رسول الله سره سکه دا د رسول الله الفاظ محمد رسول الله دا ستا مستقل رد کوي ځکه په دواړو بخپلو کې تضاد لري. رسول ویل کېږي هغه چاته چې هغه په خپل نه راغلی بلکې بل چاره لېږلی او الہ داسې نه دی. نو خلاصه د خبرې دا شوه چې دلته که ورسره رسول الله نه وی نو بیا به تا اعتراض یاره یو طرف نه به دې کړی وی خو دلته ورسره دا د رسول الله الفاظ شته دی نو ته اعتراض د کوم طرفه کې جاهله. نو ځکه چې دواړه جدا جدا دي جدا الله اله الا الله جدا دی محمد رسول الله جدا دی نو دلته بدل او مبدل منه قصه جوړول در سره باطل دی. پته لګي رقم منکر حدیث د کتاب نه اداره اغستري اول خو به مبدل منه بدل سره پیژندل وی کنه یو چانه به دې ذکر وی چرته بولا کې بناسو بیا بر دلته د اعتراض کوله. دویم د وحدت الوجود خبره کړې ده ويرا د دې خو عقیده چې الله او رسول یو دی او د وحدت الوجود نو وحدت الوجود چې څوک د حلول په دې معنی باندې قایل کافر دی بغیر کې شک نشته. البته وحدت الوجود چې کوم صوفي کرام قایل لا موجود الا الله د کامل وجود په مقابله کې د ناقص وجود نفي کول لا سي فیض لا ذوالفقار نفي ناقص په منزله د معدوم ګرځول الناقص کلمونه غزال نه بحث دی خو باغی باندې ته چرته بوئږي سره بابا مله دوکه ورکول شي. بل دریم نمبر اعتراض د په کلمه کړی دی وی شیعاګانو نه ځان نه کلمه جوړه غویم په کې زیاتو علی ولی الله او وسی رسول الله او خلیفته بلا فسد خو دیوم په کې ځان نه وکړه. نو ګوره د مسلمانانو ذهن د خرابولو د پر د سمر بونډي انداز پلي لا اله الا الله په قران کې شته محمد رسول الله په قران کې شته. د شیعاګانو د کلمې دا الفاظ دا اجزاء د په قران کې ماته یو ځنه جدا جدا وخیزه پس صحیح احادیثو کې دا وخی چرته اجماع دی وخی چرته تواتر دی وخی چې د مسلمانانو کلمه کله پاتې شوی ده. نو نه خدا په قران کې شته نه په احادیثو کې شته نه متواتر ده نه ور باندې اجماع ده. البته کته وې زړه تر شیعاګانو د کتابونو نم پیش کول چې شیعاګان هم په دې نه دي متفق تر بعضو شیعو افترا ده وږي کې مشهور شوی ده. خو بهر حال کلمت طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله در قران نم ثابت ده در احادیث نم ثابت ته په دې باندې دا قسم بوند انداز کې اعتراضات کول در منشر شاکر جال له الله دې دغه دوکه ده هینا عوامو سدي د غریب خپل نه پوي بسقه خپل باندې جاهل له خپل جهالت په بنیاد باندې خلک روان کړي د گمراهي طرف ته د ټول مسلمانانو ته چې دې فتنې نه ځانو ساتي قسم دې تباہی طرف ته بوزي د قران نه منکار طرف ته بوزي حدیثونه په خپل خو دې مرتد شوه یقین وکړه د کفر کې 1% شک کلک منکر حدیث دی او ملحد دی اوس وخت هم تل د قران په دین احکامات راخلی استنجا دی طریقې پس نن ټوګه کونن پاغه پس ټوګه کونن پاغه کله د دین یو حکم راخله ټوګه کو کله د دین بل حکم را لکله دعا نه انکار کو کله د متواتراتونه د سړی منکر شوی د خو د الحاد طرف ته تل دی ملحدینو کې دا اوس اگر انکاری حدیث دغه ډیر اخو لاین پار کړل او بر مسلمانانو ته د سړی ماوري د دین ځانو ساتي تباہی ترم تمبوزي کم از کم ایمان خو خپل بچ کړي د فتنې نه او د انتظامیه نم درخواست کوم چې د فتنې ته لګام ورواچي مسلمانان گمراه کوي مونږ سره کینی نه خبيث دجال چې مونږ سره کینی خبره وکي او دقه لګیاره صرف بکواسات کې د میډیا په ذریعہ علماء تمام چې خپل ذمہ داری ادا کړي ته په خلاف باندې خپل आवाज ولګي مقتدیان خبردار کړي او انتظامیه نم درخواست کوم چې د فتنې ته لګام ورواچي. الله دې زموږ مسلمانانو د هر قسم فتنو نه حفاظت وکړي. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمۃ